ورته وایي. تکاثر څه ته وایي؟ د تکاثر معنی د ډیرول. تکاثر څه معنی ده؟ ډیرول. دا صورت هم 102 نمبر دی. یو رکوع د 8 آیتونه دي پرې. تکاثر دی نه؟ خدي. دا صورت هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی په ژوند کې په هغه دور کې نازل شو چې لا د سلګوګدو مضمونونه نازلېدل شروع شو. په دې وخت کې دویم دور چې کوم درمیانه دور دی، پای کې خلکو بیا د پیغمبر علیه السلام مقابله شروع کړه. نو په پیغمبر علیه السلام به الزامونه لګول. نو چې کم پکې مالدار نو هغوی ویل چې په تا قرآن نازلېدو نو هغه کلي په ملک صاحب ولې نه نازلېدو، په هغه پي ایچ ډي ډاکټر باندې ولې نه نازلېدو، په هغه فلاني ولې نه نازلېدو. نو مال او دولت ورسره ډېر وو. نو د مال او د دولت سره د محبت په وجه باندې او د هغې د ډېروالي په وجه باندې پیغمبر علیه السلام او د هغه ملګرو ته بې سپک کتل. ځکه د پیغمبر علیه السلام سره عموما کمزوري مال والا خلک چې دي نو هغوی ورسره ملګرتیا کړې. نو الله تعالی د هغې متعلق وایي چې ګوره د انسان چې دی که نه دا نه مړېږي. انسان لکه یوه پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي چې د یو سړي 2 کلي شاټۍ او ډېرۍ، دا 2 کلي د یو سړي شي او بیا یې داسې اسارت ته واړی نو دی به وچې را اساره کړم اوس ماله راکړي نه مړېږي. کله به مړ شي چې کله دا مړ شي او د قبر لی وروړې او دا تخته پې کېږي دا پاتې پې دا خټې وروړې او ټپې 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 او واره یې بیا پې خاوره ورواړی. نو تاسو مړېږئ تر هغې نه تر څو چې د په خوله کې څه نه در اچېلي، خاوره نه در اچېږي. ټیک شو چې خوله دې په خاوره نه ټپه شوي د هغې پورې ته نه مړېږي. نو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام هغه مقابلینو ته وایي تاسو خو په پیسو مړی، تاسو د خپل آخرت د کامیابۍ او د ناکامۍ غم نشته، د جهنم د اور نه د بچ کېدو فکر درته نشته، بس راکه 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 په دې کې ډېر که ډېر که ډېر که مال 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 په دې کې نښتي یې نو ماړه به هله شی چې په خوله کې درته خټې در واچي. یوه دویمه معنی دا هم کېدی شي چې تاسو پیسې ګټئ 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 او یو وایي زما سره پیسې ډېرې دي او بل وایي که ستاسو پیسې ډېرې دي زما سره وټونه ډېر دي، خلک په ما پسې ولاړ. نو بیا خلک وایي څومره دي خو دغه 3 ستاسې دي 3 زما سره. دی وایي راځه زما نیکه چې دی نو هغه به پخوا 100 ګزه ټوپ وهو او ستا نیکه چې دی هغه به دا ټوپ نه شي والی. نو کم دی ستا نیکه؟ نو بیا خبرونه پسې حسابول شروع. وروسته تاسو ګورئ زموږ په دې ضلع کې خصوصا د خلکو نه چې ورکه شو راځئ چې قومي اتحادونه جوړو، ګجر قومي مومنټ، عثمان خیل تنظیم، اوسا خیل تنظیم، بل څه شی دی روحاني تنظیم، سادات تنظیم. دا ولې جوړوي خلک؟ دا چې کله د خپل کردار نه ونه شي نو بیا په قبرونو پسې روان شي. راځئ چې را قبرونه ولټو. نو په قبرونو کې خدای خبر چې ستا نیکه په څه کې مړو، په غلا کې مړو، په شرابو کې مړو، چا په لارې باندې چې پیسې والي په څه کې مړو، پردۍ ځمکې نیولې په هغې کې مړو. ځکه چې کله د کم خلک په خپلو نیکونو باندې چې فخر کوي که نه نو یې د باجوړ او قبر یې په سوات کې، یې د کابل او قبر یې په پنجاب کې. نو نه کا دا په پنجاب کې څه کول چېرته سوال نه خو نه تللی لکه دا د کابل سړی په دغه کې څه کوي یره که چېرته چا تختولی خو نه و نو وایي نه راځئ زمونږ نیکه دا کړو اوس ما ته څه پته ستا نیکه څه کړو نو په هغه پسې ونښله. نو چې ونښلي ورپسې نو الله تعالی وایي چې تاسو د ډېروالي تباه او برباد کړئ، قبرونو ته پسې ورسېدی، نیکونه هم پسې راوایستل د قبرونو، هغه هم په خلکو باندې یاد کړل. نو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. نه د پلار په عمل نه کېږي. پلار چې د هر څونه ښه سړی و د پلار په عمل نه خلاصېږي، او که پلار د هر څونه بد سړی و خو د هغه په عمل باندې تا ته او ما ته څه ګناه څه ثواب نه رسي. لهذا زما نه به الله تعالی زما د خپل عمل تپوس کوي، ستا نه به الله تعالی د خپل عمل تپوس کوي. نو ځان خپل کردار ټیک کړه، د الله د حکم مطابق یې کړه، د انسانیت دوست جوړ شه، د انسان دشمن نشي، د قرآن مخالف نشي، د الله تعالی د دین چې کوم دی نو مقابل نشي چرته. نو دا د انسان دغه کیفیت چې دی نو الله تعالی په دې صورت کې بیان کړی دی چې ابن آدم چې دی د آدم علیه السلام د بچو د یوې درې په دی وایي چې 2 وی چې د 2 نه وایي 3 وی د 3 نه وایي چې 4 وی. نو الله تعالی وفرمایل په دې صورت کې چې تاسو قبرونو ته ورسېدئ خو ډېروالي نه ستاسو دغه نه ختمېږي. په آخر کې الله تعالی فرمایي ګوره یو خبره واورئ چې د چا سره پیسې ډېرې شي، مال ډېر شي، جایداد ډېر شي، دا په دې نه خوشحالېږي چې ځکه نه بس خبره ختمه شوه. نه، چې د چا سره څه ډېرېږي د دې سره امتحان شروع کېږي. مال الله درکړو اوس دې ګوري چې زکات ورکوې که نه ورکوې، غریبانو څه مدد کوې که نه کوې، مدرسې جوړوې که نه جوړوې، سکولونه جوړوې که نه جوړوې، د خلکو له چینې برابرې که نه برابرې. تا اوس امتحان شروع شو.
او چې کوم امتحانات کوم انعامات الله تعالی درکړو نو به الله تعالی په قیامت کې به سکی تپوس به کوي نو که فرض کده الله درکړي نعمتونو کې تا د الله شکریا نه ادا کړي نو ته به سره مخامخ کېدل الله ته ټول ساتي بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بنا غواړم بالله د الله سره من الشیطان الرجیم رټلې شوینا بسم الله شروع کوم پنوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی الله غافل کړی کوم تاسو الله کوم غافل کړی تاسو التکاثر ډېر والی خواهش الله کوم غافل کړی تاسو التکاثر خواهش د ډېر والی حتا تر دې درتم چې ورسېدی تاسو المقابر قبرونو ته حتا تر دې زرتم چې ورسېدی تاسو المقابر قبرونو ته کلا خبردار سوف زرد تعلمون پوهه بشي کلا خبردار سوف تعلمون سوف زرد تعلمون پوهه بشي ثم بیا درته ویم کلا خبردار سوف زرد تعلمون پوهه بشي کلا خبردار لو تعلمون کاش چې تاسو خبر شي وي علم الیقین په علم یقین سره لو تعلمون ک تاسو ته علم حاصل شي ک تاسو پوه شي علم الیقین په علم یقین سره یو ته علم یقین وي علم یقین دی ته چې بس تا ته څوک درته وایي چې راګه ګوره اور سیدل کې دا یو سوال شي بس ته ټیک ده بس اور سیدل کې تا راته وایي چې سیدل کې ما خو نه دل دي ته علم یقین او یو ته عین الیقین تا ته سره ګوره اور سیدل کې تا وکتل ته اور او لړګې په چا ور واچو هغه سوځېدو ته ویل کدا خورشتیا دې ته عین الیقین وځي بس تر ګدی ولې د چې دا یقین درا او یو ته وی حق الیقین چې عملاً ته لاس په خپل ورولې ولو بیرته راوتخته نو دا وستا محسوس کو نو دې ته وی تجربه ورته حق الیقین ته تجربات علم نو ګوره یو ته وی ظنی علم یو ته وی تصدیقی علم او یو ته وی حقیقی علم اوس پوه شي په خبره باندې نو په دې بنیاد باندې الله تعالی وی کلا خبردار لو تعلمون فکار چې تاسو کوی شی وی علم الیقین په علم یقیني سره لترون وبیني الجحیم جهنم ثم بیا درته لترونها دا جهنم به ویني تاسو عین الیقین په دې سترګو د یقین باندې عین الیقین باندې به ویني په دې سترګو د یقین به ویني او ثم لتسالون بیا بدن تپوس کی یوم الدین په دغه ورځ یعنی النعیم د نعمتونو په باره کې الهاکم غافل کړي تاسو التکاثر ډېر اول د مال خواهش حتی زرتم چې ورسېدئ تاسو المقابر قبرونو ته کلا خبردار سوف زرد تعلمون پوه بشئ ثم بیا درته کلا خبردار سوف تعلمون زرد پوه بشئ کلا خبردار لو تعلمون که تاسو پوه شو علم الیقین په علم یقیني سره لترون الجحیم وبوینئ جهنم ثم بیا درته لترونها وبوینئ تاسو دا جهنم عین الیقین په عین یقین سره ثم لتسألن بیا به تپوس کولې کېږي د قیامت په ورځ یوم الدین په دغه ورځ باندې ستاسو نه عن النعیم د نعمتونو په باره کې دي آیتونو کې هم زموږ دپاره یو څو خبرې دي زیات دي یو دا چې انسان چې دی نو چې کله د کم څیز ډېر ذکر کوي نو هغه ورته یاد یې نور تېر صحیح وي نو چې سړي ته دا مالي چې ریال دی ډالر دی درهم دی او بل څه فکر ورسه نه وي نو په خپله قرآن به هم تېري حدیث به هم تېري تاسو ګورئ په کومو کورونو کې چې کوم خلک د پیسو سره مینې هغوی په جومات کې نه وي ولې ځکه چې رقم شي ذکر سره ډېر کوي اوس تاسو را بوډاګان ګورئ دوی تسبیحات اړوي سبحان الله الحمدلله دوی جومات ته ډېر دي ولې د کوم څه چې سړی ذکر ډېر کوي هغې طرف ته مینه هم ډېره زیاته وي نو د انسانانو اکثریت چې دی هغه د آخرت نه غافل دي د دې وجې نه د آخرت دپاره کار نه کوي دویمه خبره دا ده چې د آخرت نه د غفلت غټه وجه چې دی نو د دنیا سره مینه ده د دنیا د کارونو سره مینه ده دنیا د کارونو سره چې څونه مینه ډېرېږي امر به د آخرت نه غفلت ډېرېږي درېیمه خبره ده چې د دنیا محبت او د مال لالچ د انسان د مرګه پورې نه ختمېږي د مرګه پورې د دنیا لالچ او مینه چې ده نو دا د سړي نه ختمېږي څلورمه خبره دا ده چې د دنیا په مقابله کې آخرت ډېر قیمتي دی ولې ځکه دنیا خو داره ختمېدو واله زما پلارو او ګټلې اوس نشته هغه غریب ته پاتې شو هغه کور یې ماته پاتې شو اوس موږ پکې یو زموږ نبي سلم بچو ته پاتې کېږي دا ختمېږي او آخرت اټول عمر دی والآخرة خیر و ابقا اټول عمر دی بیا پکې مرګ نشته په دې اندل باندې نو دا ښه شو هغه نو اوس پکار دی چې سړی هغه ټول عمري شي ښایسته کېږي د عریضي ټول عمري پنځمه خبره دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به انسان ګورې دوباره بېرته راژوندی کولی کېږي نو چې راژوندی شي نو د خپل زوړ عمل حساب به ورسره کېږي نو چې زوړ عمل ورته بیا ور یادېږي او بیا پرې خفه وي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې د اوس نه ښایسته عمل وکړي الله دې موږ د ښایسته عمل توفیق راکړي شپږمه خبره دا ده چې د آخرت یقین لرونکی چې دی هغه چېرته
د آخرت ته تیاری نه غافل کیږي نه، لهدا د آخرت تیاری به کول غواړي. د قیامت په ورځ باندې به بل خبر ده چې د قیامت په ورځ به د جهنم په خپل سترګو هر سړی وي، په خپل سترګو به وي. دلته په دنیا کې خو جهنم موږ نه یو، خلکو جهنم دی جهنم دی خو موږ نه یو، خو په آخرت کې په دې سترګو په خپل سترګو باندې ویني. او نه هم خبره ده چې دا کم نعمتونه الله چاله ورکوي. مثلا مال الله تعالی دا دون کم د زغه پاړ کې بدن را کړی نو دا د الله نعمت دی. ورنه زما په شان ډېر تکړه خلک دی، الله سي کار نه کوي، د چا سترګې کار نه کوي، د چا پوزه کار نه کوي، د چا غاښونه نشته، د چا چټ کوک دی، د چا ملا کږه ده، د چا خپې کږي یعنې معذوري ده. او مال الله تعالی مدیدار بدن را کړی دی چې ډوډۍ په مدیداره ګټم، مدیداره پې خورم، دغه شان جګړې پې کوم. نو د دې څه شی دی د دې بدن اوس ماله شکریا ادا کول پکار دی چې د الله عبادت وکړم. مال الله تعالی را کړی پکار دی چې د الله په لار کې ته ورکم، د غریب ته مرسته وکړم، دا وکړم دا وکړم. ډېر سوچ دي ته د الله د نعمتونو شکریا وایي. نو څومره نعمتونه چې د الله تعالی دي د هغې نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي. د قیامت په ورځ به د الله په نعمتونو کې بالخصوص یو نعمت ډېر لوی نعمت دی، هغه څه دی؟ هغه چاله د ایمان توفیق ورکول، د هدایت توفیق ورکول. نو د مسلمانانو له چې الله تعالی کم نعمت ورکړی چې د ایمان توفیق یې ورکړی، د دې نه لوی نعمت بل نشته. مسلمانانو له په دې نعمت باندې خوشحالېدل پکار دي او شکریا ادا کول پکار دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دا